इंडिया पाकिस्तान ته ډېر زیات زبردست شکست ورکړو په ایمرجنګ ایشیا کپ 2024 کې په اوو رنزونو سره. ډېر زیات وسان میچ د پاکستان د پاره چې دغه میچ په خپل نوم باندې کې خو پاکستان کرکټ ټیم دغه میچ په گیفت او تحفه کې راواغستو او په پلیټ کې خو د انډیا کرکټ ټیم تاو دغه میچ د انډیا په خپل نوم باندې کو. یو طرف ته سوچ سړیو کی چې د پاکستان کرکټ ټیم کې څومره سینیئر کھلاړیان موجود دي. اسه په نوم د ایمرجنګ کرکټ ټیم دی خو ایمرجنګ بریدان نه دی. د دې ته ایمرجنګ کرکټ ټیم ونه وای خو د شرم خبره لته کې دا چې ویل کېږي ورته ایمرجنګ ټیم او بیا ماشومان تم شکست نشي ورکولې. د تنقید چې کوم کنه نو د شاته ډیر زیات ریزن دي خپکیږي په دې خبره باندې ما خو پاکستان چې کوم ټیم وو بهترین لوبه کړي نن په واقعدا خو ټول سینیئر کھلاړیان د سینیئر کھلاړیان نه ماشومان د انډیا ماشومان ته میچ ګټلې دي. حارث پکې موجودو، حیدر علي پکې موجودو، زمان خان پکې موجودو، عباس افریدي پکې موجودو. د دې سره چې کوم د شانوازداني وړو کې شانوازداني ډېر زیات کچ ماشوم بیبي شانوازداني خیر هغه خونن په دې میچ کې موجود نه خو په سکواډ کې دغه بیبي شانوازداني ستا موجود دي. دومره سینیئر کھلاړیان دي دا کنه چې دا د پاکستان مین کھلاړیان دي. ګوره دا د پاکستان په ټیم کې جنگیدلي کھلاړیان دي. عباس افریدي جنگیدل دي، سردار نور کھلاړیان ټول جنگیدلي دي او د انډیا ماشومان چې چرته کې یو دي ادوه کسان پکې نشم ویل کې چرته کې دا د انډیا په غټ ټیم کې موجود دي خو هغه ټول ماشومان او غوستانه میچ وګټو. مطلب شرم کو ډیر زیات خشه دی خو چې څوک به پويږي. زه ګوره چا خلاف نه یم خو دا تنقید په دې وجه باندې کوم چې ګوره زیاتره خلک وایي چې د افغانستان چاپلوسی کې یو طرف ته او د افغانستان دغه کې افغانستان کھلاړیان چې کوم دي کنه غړي د مهنت نه لوبه کوي. تاسو چې کله د استرالیا لوبه صحیح وکړي کنه نو تاسو مولا پوسټونه کوي نو ولې تاسو د استرالیا چاپلوسی کوي. خو چې کله د پښتون رور ملاتړ کوي د پښتون رور په دغه کې ودرېږي کنه نو بیا خلک وایي نه ته داسې او تا غي وایي چې څه وایي هغه تاسو خپل نیت دی خپل ذهن هم دی. خو بهر حال په دغه کمزوري ذهن باندې خبره نه کوم. افغانستان ټیم خبره کومنګ وکړو نو شکر دا به وباسو چې زه د پښتنو یو ټیم موجود دی چې هغه میچونه ګټي مبارکې نه منګه په ټیم کې ویلې شو ځکه چې کله هغه میچ وګټي خو دلته کې به چې کوم زمنګ د بوډاګان میچ ویلي نو بیا په دې ټیم کې منګه خامخا به تنقید کو او د دې وجه دا ده چې څنګه منګ د نور ټیمان ګورو هغه پرفارمنس ښه کوي دغه شان منګ غواړو چې پاکستان چې کوم ټیم دی دا هم ښه پرفارمنس وکړي او دا منګ وستایو په دې باندې منګ تعریف وکړو د دې هم صفت منګ وکړو. خو بس دا انفارچونیټلی او فارچونیټلی ورته خو بس خبره ده چې پاکستان کرکټ ټیم کو وړو کې ټیم دی او غټ ټیم دی نتیجه به تعالی سیم درکې او مقه زول ریزلټ به درکې هغه میچ به بیلی په اخیره کې خو هغه غټ ټیم دی او وړو کې ټیم دی نراش کوي به دی خفقای به دی. ما ته یو کس پکې ویل ته وسنده میچونه ګور دی الله بندول ته وسم پوه نه شو خو بس دا چې کرکټ یو خپل هغه عادت کنه هغه عادت د زر نه وړي چې دومره آسان میچ و چې په 23 بال باندې 32 رنز پکارو غټلې تا الته حیدر علي سے دومره خپل زبردست میسنګ بوډا دومره میسنګ کو چې ټول سور را خراب کو دې سره چې کوم دی به په 6 بال باندې 70 رنز پاتې شو. ټیک د منم دغه فیلډینګ هم زبردست و شو خدا دغه مهنت سلا غوي ته ملاو شو. دویم نمبر خبر ده چې اوس به امپایر خلک ډیر زیات دی چې امپایر دا چلو امپایر دغه یو اوټ باندې ستایي څه نه کیږي خو ستا اورال ټیم چې کوم دی بوډاګانو صحیح لوبه ونه کړله. بهر حال خپل رائے را سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملایو کې نو ویډیو کې تر مالا کی اجازه د الله پامان.